الله پاک جل شانه د هر چا आवाज اوري چې په هر ځای کې وي په هر وخت کې وي په هر ټیم کې وي الله د هر چا आवाज اوري او په هر څه باندې الله خبردار دی علیم دی پوهه دی موسی علیه السلام سره بیبي هم ده بیبي بیماره هم ده د ماشوم او د لرې چې کوم دی ور ولیدو چې کله دی هغه ور رالل نو هغه ور په بره بره باندې تلو هلته ورته الله پاک جل شانه پیغمبري ورکړه ور نو هغه د الله پاک جل شانه تجلیات الله ورته پیغمبري ورکړه او ورته وفرمایل چې لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکړه موسی علیه السلام ورته عرض وکړو چې الله پاک زما بیبي بیماره ده ناجوړه ده او د ماشوم بیمار ده بس کېږي موسی علیه السلام سره ټانکوری وه امسا ورته ویې دې ګټې لی راپرېږده موسی علیه السلام چې کله هغه امسا ګټې لی راپرېښوده ګټه ماته شوه لاندې پکې بله ګټه راووته ورته ویې دې لی هم راپرېږده هغې لی هم راپرېښوده هغه ګټه هم ماته شوه لاندې پکې بله ګټه راووتله ورته ویې دې لی هم راپرېږده موسی علیه السلام خپله امسا هغه درېمې ګټې لی راپرېښوده چې ولې راپرېښوده بیا کې دننه چې کوم دی چینجی دی او چینجي په خوله کې چې کوم دی شنه پاڼه نیولې ده او د الله ثنا او صفت وي سبحان الذي الله هغه ذات دی یعلم مکانی چې هغه ته زما دا ځای معلوم دی زما دا ځای ته پناه نه دی ویرزقني او هغه الله ما ته رزق راکړي ولا ینساني او هغه الله ما چرته نه وي موسی علیه السلام په خوله باندې ایس ونیو چپ چاپ د فرعون چې کوم دی دربار ته روان شو هغه له دعوت لپاره روان شو نو الله چې یو سړی یو څیز په هر ځای کې وي الله یې اواز هم اوري او الله په هغه باندې خبردار دی الله ته معلوم دی